ज़ैनब हम शर्मिंदा है, ज़ैनब हम शर्मिंदा है मेरा प्यारा वतन आजाद है गैर मुल्की जान په مخ کې چې به یې کومه ګیله کړې یو چې زما قصور څه وه زه خو نابالغه ماشومه ومه زه خو د 7 کالو جینۍ ومه زه خو د قرآن شریف مدرسې ته تلم او د قرآن شریف سبق له تلمه ما سره ولې دومره ظلم وشو زما عصمت ولې تار تار شو زما په دومره بېدردۍ زما په دومره بېدردۍ باندې ولې زما قتل وشو خو وروڼو هغه جواب خو به انشاءالله تعالی د محشر پر ورځ الله پاک د دې نه تپوس کوي خو موږ د دې خپل سیسټم باندې جاړو چې هغه بېغیرته پولیس د پنجاب هغه بېغیرته ډي پي او د قصور چې کوم دی د هغه د ترنې 10,000 روپۍ کرپشن غوښته پیسې یې ترې غوښتې نو وروڼو موږ په دغه سیسټم باندې لعنت وایو موږ په دغه پولیس باندې لعنت وایو موږ په دغه خلکو باندې لعنت وایو موږ په نواز شریف او په شهباز شریف لعنت وایو او وروڼو زما سلام سینیټر سراج الحق صاحب ته دی زما سلام سراج الحق صاحب ته دی چې پرونه بله ورځ په پېښور کې وه خو چې کله د دې واقعې نه خبر شو د شپې لاهور ته لاړو او د سهار مونځ نه پسه اصول ته ورسېده هلته د زینب حق مور او پلار لم ورللو او وروڼو سراج الحق صاحب هلته دا جړه او دا فریاد وکړو چې په دغه ظلم خو هم خفه یو خو چې په قصور کې کوم عوام راووتله د دغه خلاف د دغه قتل او د دې بربریت او وحشیت خلاف کوم عوام راووتله نو د شهباز شریف او د نواز شریف په حکم باندې په حق مظاهرینو باندې ډزې وشوې په هغې کې 2 کسان چې کوم دی شهیدان شوه سراج الحق صاحب هغې کور ته هم ورغې خو موږ د چارسدې په دې چوک کې دا اعلان کوو چې دې کس ته سریعاب پانسي ورنه کړې شوه نو د جماعت اسلامي دا نوجوانان به راپاسي دا سر به ورله تس نس کوو دا بدل به انشاءالله موږ اخلو وروڼو یوه مطالبه ज़ैनब हम शर्मिंदा है, ज़ैनब हम शर्मिंदा है وروڼو یوه مطالبه ستاسو په وساطت سره بل هم کومه چې په 400 کې د آیس دا نشه ډېره زیاته شوې ده موږ د ډي پي او نه او د ډي سي نه هم دا مطالبه کوو چې زموږ نوجوان نسل ورځ تر ورځه د بېروارۍ شکار دی ورځ تر ورځه په غلطه لاره ځي د دې آیس نشې دی زر تر زره مخنیوي وشي ګینې تاسو به راوځئ او د 400 دا چوک په بندو